یو کس تپوس کوي چې د مکې شریفې ړومبنی بانی څوک دی؟ ړومبنی بانی څوک دی؟ مکه شریفه د ښار نوم دی او په مکه کې د الله کور دی، خانه کعبه هغه د الله کور دی او د هغې د وجې نه ټوله مکه ارض مقدس دی، بلکې ټول جزیرة العرب. په بل ځای کې مشرک ذمي پاتې کېدی شي، لیکن په دې ټوله جزیره کې د دې یو کور د وجې نه مشرک نشي پاتې کېدی، هغه وبارو بس. نو دا کور چې کوم دی د دې باره کې تپوس کولی شي، لیکن د مکې د ښار نه. او دا کور اول فرښتو جوړ کړی دی، بیا آدم علیه السلام، بیا دا سیلابونو سره وران شوی، نو ابراهیم علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو او د بنای ابراهیمی یعنی د ابراهیم علیه السلام د دې کوټې خانه کعبې د تعمیر تذکره الله جل جلاله په قرآن پاک کې کړې ده. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، چې کله ابراهیم او اسماعیل علیه السلام د دې کوټې د بیت الله بنیادونه اوچتول، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، نو دا الله حکم منلو او دې سره سره دام وی چې یا الله زمونږ نه د عمل قبول کړي. دا تواضع ده، دا عاجزي ده. نو ابراهیم علیه السلام چې څه وخت دا بنیادونه روچتول، نو دلته دیوال نو، کاڼې نو، د شګې یو ډیری و، او چې کله هغه شګه لرې که اخوا دېخوا ځای وکنستو نو لاندې کاڼي راووته. ځکه مفسرین دې ځای کې فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بنیادونه چې کله اوچتول نو دا بنیادونه مخکې نه و، بیا د دې بنیادونو د پاسه بیا دیوالونه د خانه کعبې شروع شوي دي، بیا ابراهیم علیه السلام د دې بنا کړي ده. بیا په دې کې تعمیر او فرق راغلی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سیلاب سره دا کوټه ورانه شوې وه، چې کله هغې ته مبارک ته لا نبوت نو ملو شوی، نو بیا قریشو په حالت د شرک دا خانه کعبه جوړه کړې ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هغه تعمیر کې حصه اخیستې ده، د خپل خپلوانو سره به کاڼي راوړل او په هغې کې به یې کېښول.